Allah
لپاره استعمالوي د چا د منبر پورې ده د چا د دکان پورې ده د چا د ووټ او د نوټ پورې ده د چا د سیاست پورې ده د چا د روزګار پورې ده د چا د لارې او د موټر پورې ده خو د هر چا د یو حد محدود کړی ده هغه نسخه چې زموږ سره یې که نه نو که ته په ځنګل کې هم به خوشحاله یې او که ته وږی وي نو هم به خوشحاله یې او که ته تږی وي نو هم به خوشحاله یې هغه څه شی دی هغې ته ویل کېږي تقوا څه ورته ویل کېږي تقوا دی هغې ته تقوا ویل کېږي تقوا زه خیر ته په روژه باندې خبرې کوم روژه روانه ده که نه خو دا روژه هم د تقوا نه بغیر نه کېږي چې په کومه روژه کې تقوا نه هغه روژه هم نه ده ګورې دا واورئ او تقوا دې ته هم نه وایي چې ته ډوډۍ پرېږدوه او ته اوبه پرېږدوه شربتونه پرېږدوه مشروبات پرېږدوه دا مه استعمالوه او نو دې څه کوې بازار د ازادي ده دا خو روژه نه ده که نه یار تقوا دې ته وایي تقوا دې ته نه وایي تقوا یو څیز دی لکه دننه یې په زړه کې بار نه هغه نه په غټو تسبو کې ده نه په دومره غټه باډۍ کې ده نه په سرورګټو لمنو کې ده نه په دومره پټکي کې ده هغه دلته دننه یې دلته دننه یې دننه ځکه دغه چې کوم دی ابو ذر غفاري رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم تراغه اوصني یا رسول الله ما ته وصیت وکړه الله رسولا ما ته وصیت وکړه سره وکړه سب مدن راوړه زموږ خواله څوک راشي نو سوي یا مولوی سي روزي پر راکړه ایماندار شوه روزي پر راکړه انچا دا ونه چې داسې وصیت راته وکړي چې زه باغی باندې عمل وکړم زما په اخر دنیا ته نه خېته شي موږ وظیفه واره څوړې وظیفه واره نو سوي اوصني یا رسول الله اے د الله رسول ما ته وصیت وکړه چې زما اخر دواړه اخر مې خېته شي دنیا مې خېته شي نو نبی عليه الصلاه والسلام ته سوي عليك بتقوى الله سوتوي عليك بتقوى الله اے زما شاګردا اے ابو ذر غفاري تقوا کلک ونسا تقوا مضبوط ونسا پکور کی متقشا جماعت کی متقشا پمنبر تبر متقشا بازار کی متقشا بہر سے کی کپغر کی کب مسافر کی ک سفر کی ک حضر کی کروگی ک بیماری ک امیر وی ک غریب وی کچھ بہر الگ کی نو علیک بتقوا اللہ متقشا سشدی او زموږ تقوا تاسو ته معلومه ده زموږ تقوا دلته ورته متقیمه صحیح مجي متقیمه خو وایي چې پټ معاملات زمایي هلته متقي تقوا دې ته نه وایي چې دلته متقیمه روژه راغله نو تسبیح مې راواخېستې قرآن ته مې لاس کو ټوپۍ دې په سر کړې ده خبرې مدداري اخلاق مددار هر څه مزدار خو چې کله یوازې شم راله شم نو بیا تقوا بیا تقوا نه ویله ورکړو بیا کنځلې کوم غیبت کوم چغلې کوم تهمت نه کوم الزامونه نه کوم حرام خورم سود کوم رشوت کوم انډرپلې کوم هر مرداري به کوم دا تقوا نه دی تقوا چې په هر کتاب باندې صحیح سورې عليك بتقوى الله عليك بتقوى الله تقوا لك ورسا تقوا مضبوطه ورسا متقشا پرهیزګار شه دا سموي د متقشم ډوډۍ باندې ملایږي اوبه باندې ملایږي چې باندې ملایږي دا هر څه الله په تقوا کې را باندې کړی دي پس کې را باندې کړی دي په تقوا کې را باندې کړی دي د صحابو نو مست یو جنگ شوی دی درته صحابو کې هغه کې یو ځوان خیستو حسین جمیل حسندار اچ کله قیدی شو په قید کې راغی د کفارو وی دا ځوان د وجلو قابل نه دی
دا روان د وجود قابلو نه دی دی به پرېږدو په ده باندې به ځان له څه کوو ځان به په دنیا کارونه وکړو په ده باندې موږ خپل مفاد حاصل کړو ځوان ښایسته هم دی حسندار هم دی اخلاقي هم دی د یهودو نصاراو چې کوم پادري و هغه ته حواله کړو وی دا به ته څه کې دا وی ته صرف کافر کا دا ته څه کا دا ښایسته نوجوان ته صرف کافر کا د ایمان نه اخلاص کا د ایمان د خلاصول دا ډېر ګران کار دی چې قرآن درته دی که نه د چا اولاد نشي د ایمان نه پاکولی قرآن نه دی یوه عیسایان انګریزه وه یوه انګریزه ډاکټره وه هغې دا قرآن مطالعه کو د څه دپاره چې زه په قرآن کې نقصانات راوباسم څه وکړم په قرآن کې عیبونه راوباسم او په قرآن باندې اعتراضونه وکړم هغه ښځې قرآن کتو چې سورت نساء ته راله دومره مجبوره شوه چې ایمان ته تیاره شوه او مخالفت یې پرېښودو او د غلطۍ پر ځای باندې په خپله د قرآن شکا شو دې کلمې ته کښېناسته چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې قرآن دا پلار د چا ایمان نشي اخیستی ښه دا نسخه د قرآن په لږ ټینګ ورسوئ ولې مضبوطې ورسوئ دا په ځوان نه دی پادري ته حواله شو د پادري ته وایي لور ته وایي لورې دا ځوان دا نوجوان صرف د ایمان نه خلاص کا کافر کا دغه زموږ دنیا مفاد دی هغه به حاصلو مړه به لورې ورته وایي دا به زما د ګس لاس کار دی دا صحابو د ایمان نه څه خبرو هغې د تابعین د ایمان نه څه خبرو چې هغه ګټې وي هغه کانه بنیان مرصوص د سکې دیوالونه وو اچھا خدای شو د ایمان مسلمه دغه چې کوم دی مسلمه الکذاب دا دې سره یو صحابي راغی او ورته وایي چې دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله مسلمه الکذاب رسول الله هغه وایي دې کلمې ته جوړ نه ما دا لاسې ته کړکو بیا ورته وایي زما پیغمبري ومنه وی نه منم دا لاسې ته کړکو بیا ورته وایي زما پیغمبري ومنه وی نه منم دا خپل ذکر کړه بیا ورته وایي زما پیغمبري ومنه وی نه منم دا خپل ذکر کړه بیا ورته وایي زما پیغمبري ومنه وی نه منم سمنم لا اله الا الله محمد رسول الله منم جمع ذکر کړه حتی چې شهید کو مو ته خبرو شوې زوی د سلال وی ما چې پي ورکول د دې ورنې لپاره چې د الله په دین باندې قربان شو د ایمان نه واپس نشي او کله دا واجب د فرې ایمان او قران کنه د چا داسې ایمان نشي راستي په دې شي نه دنیا ته شي دی دا ځوان نو خستا مزدار خېجل وکي ولا راوړي شراب ولا راوړي قسم ګندګي ولا راوړي مخ ته تکلیف ورته هغه ځوان نه او هغه جنې وته دا نخري کېږي چې ما ته وګوري هغه جنې وته کله یو طرف ته راشي کله بل طرف ته راشي کله یو طرف ته وګوري بل طرف ته وګوري وته ځوان نه دا پس کته وګوري که چېرته حلال شی راشي اوبه راشي یا چېرته حلال ډوډۍ راشي یا چېرته بل فروټ راشي نو دغه ځوان دی راوالي باقي شراب واپس خیران واپس ګندګۍ هلته واپس جوړ هغې ته نه دی دغه جنې دا سیاري پیښې ورته کوي غلط نه دی کته ګوري ځکه قرآن وایي ای مؤمنانو وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای مؤمنانو کته ګورئ پردو زنانو ته به نه ګورئ سترګې به دې پورې راپورې نه وباسئ پورې راپورې به دې سترګې نه وباسئ معلومات به کوي چې خپله دغه پردی ده څومره یو دانه دوه دانه پنځه دانه ورته ګورې چې خپله دغه پردی ده یو ځل به ورته ګورې بیا به نه ګورې ښه هغه هغه ناڅاپي نظر دی چې تا نه راشي او ستا نظر اتفاقي ولګي باقي دوباره یادت نشته نو دغه زنانه ځي او راځي دغه هلک نه خو هلک باندې دومره اثر نه کوي اخر دا ښځه ورته وایي ته چا مجبوره کړی ته ما ته ولې نه ګورې زه خو د بلبلې په شان ته ښایسته یم ما ته ولې نه ګورې زما د ګلابي مخ ته وګوره زما د ګلابي شونډو ته وګوره زما د زرګې په شان دې سترګې دي زما دا ټولې ښایسته زلفې دي ته وګوره که نه ته چا منې کړی هغه وایي ته یو ذات منې کړی چې هغه خواشي چې هغې الله ویل کېږي الله علیک بتقوی الله څه شی و تقوا وجي چا منې کړی ما علیک بتقوی الله د الله یېرې منه کړی ما دغه ښځه نه ده دغه ښځه ایمان ته تیار
ایمان ته تیار شوه او پلار ته وایي بابا د دې ځوان طبیعت ښه نه دی چکر نه کوو 2 آسونه راکړه 2 آسونه یې دې واخیسته کېده سه کولې سه منصوبه څنګه روانه وه او کېږي سه د الله داسې نظام دی که نه چې دا په تدبیر باندې هم نه چلېږي تقدیر نه دی دا په تدبیر باندې تدبیر دا تقدیر دا په تدبیر باندې نه بدلېږي په تدبیر یې وړاندې چارې سمې نه کړي د تقدیر په غټو بیاستو ګرفتار یم تدبیر کوه خو په تقدیر هم نشي بدلېدی ښه نشي بدلېدی اسونه تر واخیسته یو استالک وختو ایوه ته جنۍ او پوندې ورته ورکړه پوندې ورکړه هغه جنۍ چې څومره کوشش کړی و د دغه هلک د خرابولو دپاره د هغه د ایمان اخیستو دپاره د پلار یې څومره منصوبې وي او چې سال کېدو د مسلمانانو باندې راورسېده او د هغې چې کوم امیر و د جهاد چې کوم امیر و هغه ته ټول داستان بیان کړ نو هغه څه وایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب څوک چې د الله نه یېرېږي د چا بدله کې تقوا وي الله وایي زه د هغه دپاره لار وباسمه څه کومه لار ونه وباسمه د زنا په دام کې کېو که نه و الله د هغه دام نه راخلاص کو متقي او پرهیزګار و هغه بیبي ورته په حلال نکاح سره میلاو شوه دا څه شی تقوا پکې ښه صحیح متقیان شي روژه کې چې ته تقوا نه وي چې د ډوډۍ په خوا مه ورده د شکور په خوا مه ورده د اوبو په خوا مه ورده دا منهیات دي حلال دي دونه دي الله وایي دا به نه خوري خو تقوا دې ته نه وي سترګې به هم کنټرول کړي غوږ به دې هم رامنډي پړی به ورته واچې کونډه به ورته واچې دا نفس به دې هم دې ته هم پړی واچې دې خپو ته به دې هم پړی واچې دې لاسونو ته به دې هم پړی واچې دې سوچ او فکر دا کله چې دننه منصوبې جوړېږي چې دا به کوو داسې به کوو هغه به کوو دغه ته هم پړی واچې دې تقوا ویلې کېږي علیک بتقوا الله د الله نه ویرېږئ متقیان شئ روژه نیولې داسې خولې نه کتونې وروسته نورې کنځلې باروبار ډېر شی روانې دي غیبتونه دنیا کېږي تهمتونه بازار ګرم دی د جګړو بازار ګرم دی د حرامو بازار ګرم دی د سودونو بازار ګرم دی د رشوتونو بازار ګرم دی دا څنګه روژه ده دا روژه خو مړه وام نیوی شي نشي نیوی دا روژه خو بېدم نیوی شي نشي دا روژه خو چرته واچوئ چرته یې وخوړئ د روژې چې کوم مقصد دی الله سوي روژه لرم الله وایي اے مؤمنانو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے مؤمنانو د پیغمبر امتیانو ما پتا سو باندې روژه فرض کړی دا الله وایي روژه می پتا سو فرض کړی دا څه دپاره لعلکم تتقون دې دپاره چې متقیان شئ لږ ایمان راشي او تقوا راشي د حلال او د حرام تمیز وکړي ټریننګ وکړي ټریننګ او بله کې الله وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه ده چې په هغې کې قرآن راغلی دی کومه میاشت ده دا میاشت ده کومه میاشت ده دا میاشت ده دې کې قرآن راغلی دې کې تورات راغلی دې کې زبور راغلی دې کې انجیل راغلی دې کې صحیفې د ابراهیم علیه السلام راغلی صحیفې د موسی علیه السلام دا میاشت ده رمضان دا رمز ورته ولې وایي درته پته شته رمز ورته ځکه وایي علما ډېر ښه توجیحات کړي زه به خپل یو دوه درې ورته مدیات نه شم کولی رمز ورته ځکه وایي رمز ویل کېږي سختې ګرمۍ ته څه ته ویل کېږي سختې ګرمۍ ته نو چې د دې دا روژې دا میاشتې په کوم وخت کې ښودو نو په هغه وخت کې سخته ګرمي وه نو ځکه ورته رمضان وایي د دې دا نوم په سخته ګرمۍ کې کېښودل شوی دی نو ځکه ورته رمضان وایي او دریم رمز ویل کېږي دوړېدلو ته څه ته دوړېدلو ته ریجېدلو ته نو رمضان څه کوي د خلکو نه څه کوي ګناهونه څه کوي دوړوي ریجوي میټاوهي مومن مسلمان د ګناهونو نه څه کوي صفا کوي کلین شی وله کوي بلکل
لکه څنګه چې په صابون باندې ولاړ بالکل صفا سوترا دغه رنګ رمضان څخه مکمل صفا کوي او چې رمضان یې ګوري رمضان یې ټول په خپل نه تشهدي ولې تک تولې چین نه رمضان یې ګوري د رمضان حق یې ادا کړی او دریم رمضان زکوي رمضان هغه باران ته وایي چې کله دور راغلي ګرد غبار او باران وشي نو هغه باران سره هغه دور نشي ختم شي ولکه څنګه چې په باران سره دور ختميږي داسې باران پر ګرامونه سکیږي نو په دې کې دا پاک کیسه دې رمضان کې په الله ځان وبخي دې رمضان کې د الله سره جوړه وکړي دې رمضان کې د الله سره تعلقات بحال کړي قرآن راغلي د الله سره تعلقات خراب شوي الله زمونږ نه خفه شوی د چا نه خفه شوی نو الله وایي زما دروازه کولا وکړه سنیما ته چې ورځي روپۍ به غواړي ویزیات فلم چې ګور روپۍ به غواړي او کله بیل دی او کله نه او الله وایي زما دروازه چوټه څنګه کولا وکړه راځه راځه الله وایي راځه الله وایي راځه دروازه کولا وکړه چې څه ټیم راځي الله وایي زما سره جوړه کوه تیار یم دې کنه دې یو کافر سلور ثمکاله اوازونه کول سلور ثمکاله کافر تلګیا دي یا سنم سوي یا سنم سنم بت ویلېږي شکل ته ویلېږي قبر ته ویلېږي نو قبر ته اوازونه کول یا سنم یو دل په خدای کې خطا شو سنم په دې ته یا سمد الله وی لبیک دما بنده د حاضر یما لبیک الله وی د حاضر یما حاضر دی ښا چاته حاضر دی لا سوچت کی لا سوچت کی او د الله سره دروغي اراده وکي الله اکبر کبیره واو حدیث ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزي نیولې ښا دې پاسه نه کړي ځان نه خلاص کړي وخت ذکر نه ور کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا ترغیب اور ترہیب حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائے دا حدیث ذکر نور تے اخرے نبی علیہ السلام فرمائے سوچ د الله دردا د پارا د الله د خوشالولو د پارا په اخلاص باندې یو ور دروجه ونسی دا سړی بد جهنم نه دومره لری شي دا سړی بد جهنم نه الله دومره خواږي لکه یو کارغه چې نن پیدا شوی دی او دغه لګینا په هوا شوی دی روان دی او سفر کوي په دې سفر کې ځوان شو حتی چې بوډا شو مړ شو څنګه چې دا کارغه په دې سفر کې دا ماشوموالي نواله د بوډاوالي پورې دومره به دغه سړی الله د جهنم نه په یوه روژه باندې لرې کړي دا وړوکی سعادت دی دا وړوکی مقام دی علماو لیکلي دي چې په مرغو کې د ټول نه زیات مسافر او سفر چې کوي دا کارغه دی د عمر هم ډېر زیات دی د عمر په لحاظ هم نو دی چې د نن نه شروع وکړي او د ده لس کاله عمر شي او لس کاله دی مسلسل په هوا رواني سم خیال دی دا به کوم ځای کې تللی دا به کوم ځای کې تللی دا به ډېر لرې دي که نه خفه خو نه یې که نه زه خو تاسو خفه کولو ته خوشحالوم سبقونه خوشالون د الله سره جوړه دا هغې ته تیار شي هغې ته بړې ووهئ الله وایي ففروا الی الله ما طرف ته الله راشي ما طرف ته راشي الله وایي ما طرف ته راشي ما ته ای بنده فاین تذهبون چېرته روانې فاین تذهبون ای زما بنده په کومه لار روانې زه دې پرېښودم یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ای زما بنده الله وایي ما پیدا کړې تربیت دې ما کړې دی د خوراک بندوبست درته کومه د مور په رحم کې ما پاللې په کور کې الله وایي زه پالمه هواګانې زما دي الله وایي اوبه زما استعمالې خوراکونه زما استعمالې نو ما غرک بربک الکریم چا دوکه کړې ای زما بنده زه دې پرېښودم او بل طرف ته روان یې الله وایي چېرته روان یې وأين تذهبون موږ چېرته روان یو تاسو ته پته شته موږ چېرته روان یو موږ خو د ګناه او د نیکۍ تمیز هم نشو کولی موږ خو نیکۍ ته څه وایو موږ ګناه ته نیکي وایو اخلاق زموږ نشته معاملات زموږ تباه دي اخلاق څه استعمالو دکاندار وایي چې زما کاروبار ښه چلېږي ډاکټر وایي چې زما اخلاق ښه چې ما له ګاډ ډېر زیات راځي دغه خبره ده پوه شئ
پراپرټو ولوي اخلاق زمانه کې خېږي زمانه ډېر بګي ختم شي دا یو وی اخلاق حکومت چې ما ټیکسي ډېر وکړي کلندر وی اخلاق د ډېر پر حکومت دې سره مې وکړي دې اخلاق وي کور کې اخلاق نشته گاونډي سره نشته خدي سره نشته مور سره نشته پلار سره نشته بچو سره نشته او کوم دې اخلاق دي چې کوم دې دا جوړ لګي حتی اخلاق دي نبی علیہ السلام وی یوا روجه چې ونسي دومره به الله د جهنم نه اخوا کی څومره چې یو کارغه پیدا شي او هغه الوځي او دې مړ شي دې څومره مدل چې الله وی دومره وتا پیرو د جهنم څخه لری بخاری کے اوپر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت کی و دروازہ دو داغینوں دے ریان سنمدے باب ریان دی بانی بسوم ننولی فدیبت بروجدار ننولی چاچد پیغمبر امتی بروجینی ولی باب ریان جو یکی کی وطفا ریان ستوئی دا ریان مانا دا سیراب کول روپا کول سیراب کرنا علماء لکی دی بندر مجھنے ولی دا پدانی یخی بندی کری دی مشروباتی بند کری دی اللہ بہتمی دما بندہ پدی باب ریان داخلے گا اور ٹولی پور بجی اس کا جسو مسکی مدے گا باب ریان کا دا اللہ دینے پر پیار کرنا پدی بنے اوپر کو نزی اللہ اکبر روجہ دا روجہ حق ادا کتا سنجھ روجہ حق دے پر ظلم خبر مکمل پاداروں تا پرتمو ہوئے آبسیات کمو ہوئے جوند قرآن سر پیر گئے جوند اللہ دا کتاب سر پیر گئے جوند جمعہ سر پیر گئے کورن کو وقت تیرے انتا بگوری کی کندر بکر روتا نشتا یا بکندر کی یا بگوری گی نا گناگان نور تکار نہیں یا بکندر کی یا بگوری گی کاسا دیسیش پر اب پتینا دیدیش پر معشوم دا چل بکو اب دانکی دا چل بکو یو پت بیا بیر بیا بسی بیا دنه خبر نبی اسی جب آسمان کے روانی اور جنبر تک بنی منڈی اگر سوابون میں منڈی دماغا ہم پر وقت تک پاتشی یہ سمجھے لے لے گی عمل نامہ کے وقت ماتا بسواب یہ سمجھتے سپیرا عمل نامہ دی سپیرا سو بگنی لکلے شوی وقت و جماعت کی دیر گئی تھا دامیاش جوڑ گئی لان ٹریننگ وکئی زان برابر کئی بل حدیث واورئی بخاری کا حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے قال اللہ عز وجل اللہ بخبر فرمائے کل عمل ابن آدم بنی آدم کی سمرہ عمل نکئی اللہ وی الا السیام واللہ وی روجہ بگئی فإنہو زمان پاردان روجہ تھا زمان پاردان اللہ وی روجہ زمان پاردان تو اللہ وی تدی حدیث مانا علماء یودا سے گئی فإنه لي أنا أجزى به أنا أجزي به الله ويروج زمان فاردا ندجي طول أمال ثوابون ملائك ورغي دا جهاد ما ثوابون ملائك ورغي دا حجر ثوابون ملائك ورغي دا منذر ثوابون ملائك ورغي دا تلاوت ثوابون ملائك ورغي دا صدقات دا سرتايو دا قربانو دا توابونو دا عمرو دا دي طول ثوابون ورغي دا الله ورغي دا ملائك ورغي والله وي الصوم لي انا اجزي به روجه ما دبر ثواب دا مخبر وركم الله ثواب دا مخبر باني وركم او بل حديث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حدیث اور لک ترمیم پکې بعض محدثین وای انا اجزي به بده باني انا اجزا به نور هم په خپل مزدا خولم دیواله مدد دیواله یو عمل دی وکي الله وای اے دما بندگانو سوچ عمل کې داګه ته ثوابونه ورکوما په حجونو ثوابونه په منذرو په نوافلو ثوابونه په تلاوتونو په برکا په صدقو په قربانو ثوابونه ورکوما او الله وای خولواله مدد دیواله الله وای فإنه لي الله ويروج لما دفاردا نمارے صدا وانا انزا به الله وي پروجه کې وته د خپل میراوي غما سمېراوي غما الله وي د خپل چې الله میلاو شو کنه نو دې څه کوي چې یو بادشاہ چې اعلان کړو میرا ما خدای په وراو د وړي کسو کې هري وړي او یا پوت دې کمرجان دې وړي خلک لګې دي یو په کې غلې ناس دې
خلک پوری خان دی دا په لیوانه دی موږ ګوجې لکو او دا په دغه نه ناشته او پس پویږي نه هغه ورغه د باچا په سر باندې لاس کې خورو وی تاسو خزانه ته شوي او دا باچا دماشو باچا ته شو نو چې باچا دماشو نو ټول دنیا دماده کنه دا چې الله دماشو من کان لله وکان الله له سوچ د الله شو بیا څه کمشته بیا خو دې سوچ د الله په منمت چې بیا وي خاوري تخشو په کبي د ناس بیا مزه کوا بیا مزه یو چرچې کوا والله خپل کړه الله ملاوي کی مسمانه پروژه باندې ملاوي نو پریز وکي څوکې دي دا میاشت پریز دا ډاکټر راته او درته وایي ټیسټ راشي وایي ستاسو چې ستاسو شوګر دی ستاسو بلډ پریشر دی او تاسو پلان کې بیماری ده او تاسو پلان کې بیماری ده نو بیا پرسته کنه کې په غلطۍ باندې ویل چې موږ په باندې وردی په غلطۍ بیا د غوړو په باندې وردی چې په کوم شي کې غوړي دغه نه به تخته الله وی روزه کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روزه می پرس کړی دا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تقوا څه وی پرېست ویل کیږي عبد المجید دریابادی رحمه الله تفسیر ماجدی کې وی یو ورکوټه ماشوم دی ولې نه چې کله ډاکټر نو ورشي او ډاکټر ورته وی چې بچیا پاپړ بناوري تارخه بناوري نو چې کله ماشوم د سوغه مې ورکړي هغه ته وی دې مړ کړی و ماشوم سوي وی دې مړ کړی و الله وی لعلکم تتقون روزه الله وی راغله متقیان شي دې جبه تعالی واچوي خدا جبه دومره خطرناک ده کنه دا جبه دومره خطرناک ټوکړه ده دې ته 32 تالی لګېدلې دي سو تالی دې جبه تا دې دومره ټوکړې ته 32 تالی لګېدلې دي او دا 32 تالی چپ په چپ کې بات راوږي خپل کار وکړي دا غوښنه تالی دي کنه دا غوښنه تالی دي کنه دي دا شونډې ګېټونه دي کنه دي دا دغه ګېټونه خس کی دغه تعلیمات کی او بات راوړي او د انسان درته سورې او سورې کې زخمی او زخمی ځکه زخمونه خو جوړیږي د توري زخم جوړیږي خو د جبې زخم نه جوړیږي نو دا جبې نه دا محبوس کوي دا سترګې نه دي دا محبوس کوي دا غوږونه نه دي دا محبوس کوي دا لاسونه نه دي دا محبوس کوي دا قدمونه نه دي دا محبوس کوي د روزي حق ادا کوي د روزي